زمون په دې ضلع کې په یو دستاربندۍ پروګرام کې زوما نو التا هغه قاری صاحب هغه چې کله نمونه د حافظانو اخیستل نو په یو نوم کې اون ختلو غریب اونیسلو د سترګو نه اوښکې روانې شولې نو ما د هغې قاري صاحب نه تپوس وکړو قاري صاحب ولې ما ته یې دا حافظ صاحب چې کله ما را پاسو نو ما ته د ده یو واقعه را یاده شوله ده به روزانه ما ته وی قاري صاحب ما ته سبق ډېر وایه زما مور ناجوړه ده او هغه ما ته وایي چې بچیه ستا د حفظ د دستاربندۍ ارمان مې دی چې تا سپین پټکې په سر کړی وي او ته زمونږ کور ته را دننه کېږي نو قاری صاحب زما مور ناجوړه ده او ما ته سبق ډېر وایه چې زه د قرآن کریم د حفظ زر مکمل کم او مور مې ما حافظ قرآن وویني زما پلار مړ دی او صرف مور مې ژوندی ده قاری صاحب راته وی مفتی صاحب د ده د دستاربندۍ نه 3 میاشتې مخکې هغه مور وفات شوه نو دی چې په دغه سحر باندې راتلو د خپلو ملګرو سره د ژړل نو ما ته نه تپوس نو ده ما ته یو ډېره عجیبه خبره وکړله ما ته وی چې قاری صاحب پلار مې مړ و مور مې الله واخیستله او زه په خپله په سترګو نابینا یم ما خپل پټکې په خپله هم ونه لیدلو زما پلار هم ونه لیدلو زما مور هم ونه لیدلو او زه نن خلق به لګیایي خوشحالیږي به او ما ته مې مور را یادېږي او ما ته مې پلار را یادېږي نو ډېرې میندې به الله نن خوشحاله کي ډېر پلاران به الله نن خوشحاله کي د الله رب العالمین په دین باندې خوشحالي دا د ایمان نښه ده اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن چې کله تا خپل نیکي خوشحاله کی تا د خپل بچی نیکي خوشحاله کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی زیر درکې مبارک شه مؤمن یې د فتنو په دې زمانه کې د الله ایمان سالم ساتي